بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر دیارلسم درس دی. سؤر البغل والحمار، د خچر او د خر جوټه اوبه څنګه دي نو دغه باره کې به انشاءالله اوس تفصیلي خبره کېږي. سؤر دا جوټه اوبه ته وایي، جوټه اوبه، او بغل چې دی دا خچر ته وایي، او حمار دا خر ته وایي، اردو کې ورته ګدا وایي. خجی سؤر جوټه اوبه، بغل خچر، و معنی ده او، حمار معنی ده خر، طاهرون کا معنی ده پاک، بدون معنی ده بغیر، بغیر، شکن کا معنی ده شک، د شک معنی ده شک، و معنی ده او، لیکن معنی ده لیکن، حل معنی ده آیا، یعنی مطلب اردو کې وایي کیا. یصح معنی ده صحیح کېږي، صحیح کېږي. با معنی ده سره، او ها معنی ده دغه اوبو سره، دغه هغه، هغه یعنی هغه اوبو سره. التوضؤ او دس، با معنی ده سره او ها معنی ده دغه یعنی هغه. ام معنی ده یا، لا معنی ده نه، یصح معنی ده صحیح کېږي، صحیح کېږي، صحیح کېږي. با معنی ده سره او ها معنی ده هغه. توضؤ معنی ده اودس، فا معنی ده نو، او قد معنی ده بیشک یا تحقیق وی. وقع معنی ده واقع شو، موجود شوی، واقع شو. الشک کو شک یعنی شک پیدا شو، واقع یا پیدا، پیدا شو، واقع شو. فی کی معنی ده کی، اردو کوئی میں، ذالک هغه. فا معنی ده نو، او ان معنی ده کچرتا. لم معنی ده نه، یجد معنی ده هغه اونه موند، هغه اونه موند، اردو کې وایي پایا. یجد معنی ده هغه اونه موند، هغه اوموند. غیر معنی ده علاوه یا بغیر، بغیر. او هو معنی ده دغه اوبه یادی، هغه. ٹھیک شو. توضأ معنی ده اودس، با معنی ده سره، او ها معنی ده هغه، و معنی ده او. تیمم معنی ده تیمم، او ثم معنی ده بیا، او صلی معنی ده دعا کول یا منس کول، منس کول. خجی اوس په دې باندې ځان پویو جی. وای سؤر البغل والحمار، بغل دا مونږ پښتانه ورته قچر وایو، قچر، او حمار خر ته وای. اوس دا قچر یا د خر جوټه اوبه دا څنګه دي نو دا اوس ځته مخکې وای. وای سؤر البغل والحمار، د خچر جوټه اوبه او د حمار د خر جوټه اوبه وای پاکی دي، طاهرون پاکی دي، بدون شکن بغیر د شک نه، یعنی دې کې وای هیڅ شک نشته، وای دا بالکل پاکی دي. و معنی ده او، لیکن، ولکن لیکن. هل یصح آیا صحیح ده به د خچر یا د خر په جوټه اوبو سره توضؤ او دس کول به د دغه اوبو باندې، ام یا نه، یا لا یصح یا صحیح نه دي.
یعنی اوس په دغه د خچر او د خر په جوټه اوبو باندې اودس کول دا صحیح دي او که صحیح نه دي به د دغه جوټه اوبو سره التوضؤ اودس یادی فقد نو بشک وقع الشک په دې کې شک واقع شو چیرې اوس په دې باندې د خچر او د خر په دې جوټه اوبو باندې اودس کول دا جایز دی او که جایز نه دی دا صحیح دی او که صحیح نه دی نو په دې کې شک دی اوس نو فی ذلک په دې کې وقع الشک شک واقع شو شک پیدا شو فی ذلک په دې خبره کې فإن نو کچرتا لم یجد دغه سړی اونمومي دا کم کس چې اودس کوي دا اونمومي غیره د دې جوټه اوبو نه علاوه د خر یا د خچر د جوټه اوبو نه علاوه نو کچرته دته د دغه اوبو نه علاوه د دې جوټه اوبو نه علاوه نور اوبه ملاو نشوي توزع به نو دا په دې اوبو باندې اودس وکي وتیمم او بیا د اودس نه پس تیمم وکي ثم صلى نو بیا د منځ وکي ٹھیک شو جی نو اوس د دې نه مخکې هغه خبره مخکې درسونو کې مونږ ویلي و چې یاره کله د خر یا د خچر د جوټه اوبو موجودې دي او د دې نه علاوه نور اوبه نشته او د مونځ ټایم شو او یو کس هغه اوس وایي چې یاره زه مونځ کوم او اودس نشته نو هغه دې وایي په دې د خر یا د خچر په دې جوټه اوبو باندې اودس وکړي خو د اودس نه پس بیا تیمم وکړي نو وایي اوس د ده خوښه ده وله الخيار ان شاء د ده وایي خوښه ده که چرته وایي دته اختیار دی د ده خوښه ده که دا اول تیمم کوي او بیا اودس کوي او وایي که نه بیا یې دام وله الخيار انشاء که وایي د ده بیا خوښه ده اختیار دی ورته اول اودس وکړي او بیا تیمم وکړي نو بیا دې دا مونځ وکړي نو بیا ټیک ده خو بغیر د که اودس کوي نو تیمم به ورسره ضرور کوي نو اوس وایي اوس مخکې تیمم پکار دی او که مخکې اودس پکار دی نو وایي بهتره دا ده بهتره نور دواړه طریقې جایز دي که اول تیمم وکړي بیا په دغه جوټه د خر او د خچر په جوټو باندې اودس وکړي عموم صحیح ده او که نه اول اودس وکړي او بیا تیمم وکړي نو وایي دا بیا ډېره بهتره ده بهتره او افضله خبره دا ده چې اول په دغه د خر او د خچر په دې جوټو باندې اول ته دغه وکړه اودس وکړه او د اودس خلیفه چې دی هغه تیمم دی خلیفه دې ته وایي چې کله د مشر نه وي نو بیا د ده په ځای باندې چې کوم جانشین وي نو هغه بیا کار کوي نو دغه شان چې کله اوبه نه وي په خپل مقدار کې په څونه فاصله ده د دې مقدار کې مخکې را روان دي انشاءالله نو بیا به ته که اوبه درته میلاو نشي نو بیا ته تیمم وکړه د دې اودس نایب چې دی هغه تیمم دی نو بیا تیمم وکړه نو دغلته کې دلته کې مسله دا ده که ته د دې اوبو نه علاوه نورې اوبه درته میلاو نشوي نو ته اول اودس په دې وکړه او بیا د هغې نه پس تیمم وکړه نو ستا به بیا پې مونځ کوه او دعاګانې کوه تلاوت وغیره هر څه کوه بیا ټیک دي دا زموږ نننی درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام